ظاهرشاه خان هم ټلیفون کړو، احسان بادشاه هم ټلیفون کړو او د پېښور تاجرانو صدرانو سیکرټریانو هم ټلیفون کړو. نو موږ د هغوی په وینا باندې نن په سالم رستم کې ټول دکاندارانو شټر ډاون کړی دی، دکانونه ټول بند وو. موږ پوره من خلک یو په عوامو باندې دی حکومت چې کوم ټیکسونه لګولي دي د IMF سره دي چې کومې وعدې کړي دي دا ډېر ظلم دی، ډېر ناجایزه دي او موږ د دې پرزور مزاحمت کوو. موږ خپل حکومت ته دا وایو چې تاسو IMF باندې د عمل کولې تباہ برباد کو، تاسو به د څو پورې د بل دپاره کچکول ګرځوئ، د په څو پورې به د بل خیرات غواړئ. زموږ د عمل خو مالامال دی. دوی پاکستان کې صرف 40 کورنۍ دي چې جاګیردار او سرمایه‌دار دي، هغوی د عمل تباہ برباد کو. نو زه د دې عمل سیاسي واکدارانو ته هم حکومت ته هم دا ریکویسټ کوم چې زما د رستم د علاقې دکانداران چې دي خو واړه او غټ دي، ټوله غریبه طبقه ده چې په دې باندې تاسو به ټیکسونه لګولي دي، نو دا ناروا دي. موږ یې مزاحمت کوو، اوس هم مزاحمت کوو. بیا هم نن خو موږ دکانونه بند کړي دي. قاعده لپاره موږ ته د خپلو مشرانو زموږ د رستم د صدر موږ سره سرپرست اعلی فیاض علي افغان دی. موږ نن پرون په ظاهرشاه خان په یو کال باندې دا ټول بازار موږ د ټول بازار دکاندارانو چې هغه سبزو واله دي، ګاډو والي، کلیانو واله دي، مارکیټونو واله دي، موږ د هغې شکریه ادا کوو چې هغوی هړتال کړی دی، دکانونه یې بند کړي دي او د احتجاج کې ټول ملک شامل دي. نو موږ بیا اخر کې حکومت ته دا وایو چې دا کم ناجایز ټیکسونه تاسو به د قوم لګولي دي، که هغه د بجلۍ په بد کې دي، که هغه د دکاندار په بد کې دي، که هغه په نور بد کې دي، نو موږ حکومت ته وایو چې موږ غریبانان خلک یو، په موږ باندې فوراً دا ټیکسونه بند شي. او که بند نه شو راتلونکي عمل چې دی یا څه اقدام موږ پورته کوو. نو موږ ته چې د مردان او د پېښور کوم مشران دي تنظیم تاجران، که هغوی موږ ته څه کم قسم خبره وکړه نو موږ په هغې باندې بیا عمل درآمد کوو.